السلام علیکم ملګرو. عمران خان به آرمی چیف ته خط لیکي. په دغه خط کې به عمران خان کمې خبرې لیکي. عمران خان چیف جسټس قاضي فیض عیسی نه یو اهم سوال هم کړی دی د اهم سماعت دوران. په هغې باندې هم په دې ویډیو کې خبره کوو د پنجاب حکومت پی ټی آی ولې ختم کړی و. عمران خان په خپله د هغې مقصد بیان کړو. بشرا بیبي په کومه خبره عدالت کې ډېره زیاته غوسه وه. د سپریم کورټ نه پس یو بل عدالت هم حکم جاري کړی دی چې عمران خان د ویډیو لینک په ترو باندې عدالت کې پیش شي. هغه څه کیس دی، څه حکم دی، په هغې باندې هم په ویډیو کې خبره کوو. د عمران خان مخالفینو ته سپریم کورټ نه د توهین عدالت نوټس جاری شو. حکم مخالفین دي د کې پی کې حکومت د پنجاب زمیندارانو ته یو غټ آفر هم کړی دی. دا ټول تفصیلات په دې ویډیو کې تاسو سره شریکوم. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. څنګه چې تاسو ته پته ده چې یو څو ورځې مخکې سپریم کورټ کې عمران خان په ویډیو لینک ترو باندې پیش کېدو، چونکې عمران خان له یو تصویر جلک سپریم کورټ ته ښکاره شو، خو عمران خان ته د دلایل ورکولو موقع میلاو نه شوه. عمران خان خپل دلایل په هغه کیس کې مکمل نه کړل چې کوم نیب قوانین ترامیم کیس وایي کې عمران خان خپل دلایل نه دي ورکړي. یو ځل به بیا پیش کیږي، خو هغې نه پس د عمران خان یو تصویر ډېر زیات وایرل شو چې تر اوسه پورې په سوشل میډیا باندې ډېر زیات وایرل دی. هغې کې چې عمران خان کم کلر شرټ اچولی نو هغه کلر شرټ هم په پاکستان کې د هغې شارټیج راغلی دی. خلکو هغه کاپیانې شروع کړي دي او هغه تصویر ډېر زیات انتهایی وایرل شوی جي. هغې نه پس اوس یو بل عدالت چې کوم دی هغې هم حکم جاري کړی دی. انسداد دهشتګردي عدالت لاهور جنا حمله کیس کې، عسکري ټاور کیس کې اور پولیس سټیشن سوځولو مقدمات کې د عمران خان ضمانت 24 مئی پورې منظور کړی دی او عدالت دا حکم هم جاری کړو چې راتلونکي سماعت یعنی په 24 مئی چې کوم سماعت کیږي هغې کې به عمران خان د ویډیو لینک په ترو عدالت کې پیش کیږي. نو اوس په راتلونکي ټایم کې پته لګي چې آیا عمران خان پیش کیږي که نه، ځکه تیر شوي سماعت کې د عمران خان یو جلک چې کوم دی د عمران خان مخالفینو جینه حرام کړی و. نو اوس که دوباره پیش کیږي او یو ویډیو وایرل شو یا یو آډیو وایرل شو یا یو تصویر وایرل شو، نو بیا مخالفینو دپاره یو غټ هیډ ایک جوړ وي جي. خبل د عمران خان مخالفین ډېر زیات مشکل کې ګیر شوي دي. سپریم کورټ د توهین عدالت نوټس ورپسې جاری کړی دی. فیصل واړه او مصطفی کمال د مسلم لیگ نون کسان دي چې د خلاف توهین عدالت کیس چې کوم دی شروع شوی، توهین عدالت نوټس د عدالت د طرف جاری شوی دی. ځکه د ججز خلاف پریس کانفرنس کړی، د ججز خلاف د یو ډېر اهم بیانات، اهم خو الخیر نه ویم ډېر بکواس بیانات جاری کړي. ججز پسې خبرې کړې وي چې په هغې باندې سپریم کورټ په خپله ایکشن اخیستلی دی او په دی باندې نوټس جاری کړي، په دی باندې کیس شروع کړی دی. بل طرف ته بشرا بیبي پرون عدالت کې پیش شوې ده او ډېره زیاته غوسه هم وه. احتساب عدالت جج ناصر جمشید باندې بشرا بیبي د عدم اعتماد اظهار کړی دی. کله چې 190 میلیون پاوند کیس سماعت اډیاله جیل کې کېدو، نو هغه وخت بشرا بیبي ویلو چې هیڅ قسم سزا نه زه نه یریږم، ما هیڅ جرم نه دی کړی، بلکې زه د ناانصافۍ ښکار جوړه شوې یم او ما سره ناانصافي کیږي جي. عمران خان چیف جسټس قاضي فیض عیسی نه اهم سوال کړی دی. عمران خان دا خبره وکړه چې قاضي فیض عیسی یو دبنګ سړی دی، خو هغه نه زما صرف او صرف دا یو سوال دی چې 9 مئی او 8 فروری حوالې سره زمونږ کوم پیټیشن په عدالتونو کې دایر دي، نو د هغې ټرایل ولې نه شروع کیږي، په هغې باندې سماعت دی ولې نه شروع کیږي. زمونږ هم 9 مئی حوالې سره 8 فروری حوالې سره اهم کیسونه په عدالت کې جمع دي، اول ډیلې کیږي. د نواز شریف، د زرداری، د یوسف رضا ګیلاني کیسونه چې دوی څنګه چلولي، نو دغه رنګ ولې ته د پی ټی آی کیسز نه چلی؟ دا سوال چې کوم دی عمران خان د قاضي فیض عیسی د پاکستان چیف جسټس نه کړی دی جي. اهم سوال دی چې مطلب زموږ د پارټۍ کیسونه ولې نه چلی، زموږ پارټي ولې ډیلې کیږي او د نورو پارټو کیسونه څنګه تیزۍ سره چلیدل. فارم 47 والا ججز خلاف وایي پریس کانفرنس هم کوي، د ججز خلاف توهین آمیز الفاظ هم استعمالوي، هغې له څه نشي ویلی کېدی. او زموږ پارټۍ خلاف چې کوم کیسز دي هغه ټرایل پورې وایي، د هغې ټرایلز نه کیږي جي. خبل عمران خان دا فیصله هم کړې ده چې زه به آرمي چیف ته جنرال عاصم منیر ته خط لیکم. اوس هغه خط کې به عمران خان څه لیکي؟ کپتان ویلی دی چې هغه خط کې به زه خپل ځان دپاره نه بلکې د ملک د خاطر لیکل کوم. کپتان وکیلانو ته هدایات جاری کړي دي. کپتان وکیلانو ته ویلی دی چې په دغه خط کې به دغه خبرې ولیکئ. عمران خان کپتان چې کوم دی الریډي خپل وکیلانو ته حکم جاری کړی دی. اوس کپتان په حکم مطابق په وکیلان دغه خط لیکي. لیکلو نه پس بیا کپتان له هم ښایي چې موږ دا خط لیکلی دی. هغې نه پس به کپتان ویریفای کوي، دستخط په پې کوي او بیا به آرمي چیف ته لیږي. په دغه خط کې عمران خان ویلي چې د کشمیر حوالې سره آزاد کشمیر کې چې کوم کیسز روان دي، هلته چې کوم حالات روان دي د هغې حوالې سره به هم زه لیکل کوم. بل د پنجاب اسمبلی حوالې سره عمران خان ویلي چې هغه اسمبلی موږ ځکه ختمه کړه، ځکه مو تحلیل کړه چې د ځنګل باچا غوښتل چې زمونږ حکومت وغورځوي، هغه زمونږ د حکومت غورځولو کوششونه کول، زمونږ ایم پی ای ایم ان ای ته دمکیانې میلاوېدې، زمونږ حکومت خطره کې، نو د هغې په وجه بیا موږ د پنجاب اسمبلی تحلیل کړی و جي. په دې ویډیو کې د اپډیټس ډېره زیاته مننه د ویډیو کتلو. والسلام.